په دې نن ویډیو کې برته زه داسې سیټینګونه ښیم که چېرته ستا په یوټیوب باندې هم اکاونټ وي او 100-200 ویوز پرې راځي انشاءالله د هغې نه بعد به ستا په هره ویډیو باندې 2 زره ویوز راځي. دا دله ګارنټي در کوم انشاءالله تعالی. د ټولو نه اول به ته د خپل ویډیو مطابق په چیټ جي ټي پي باندې SEO ټایټل تیاروي. نو چیټ جي ټي پي ته به لاړ شې او ته به ووایې چې ما له یو SEO ټایټل تیار کړه زما د مطلب زه چې څه اپلوډ کوم د هغې مطابق. زه به ورته اوس ویم چې ما له زما د ټاپک مطابق مطلب SEO ټایټل تیار کړه. دې باندې ما مخکې نه هم تیار کړي دي خو ستاسو په مخکې پې بیا تیاروم. دا به ما له امیزنګ SEO ټایټل ډسکرپشن او ټیګز تیار کړي. دا وګوره دا یې ما له اوس راولېږه. سمپل به زه دا SEO ټایټل د دې ځای نه کاپي کړم. دا وګورئ تاسو خو وګورئ ویډیو به بالکل نه سکیپ کوئ انشاءالله پښتنو. دا مې در سره وعده ده داسې لیول ته به م رسوم چې تاسو به حیران شئ. د ټول نه اول به دا لینک کاپي کوئ سوري ټایټل به کاپي کوئ تاسو. بیا به سمپل راشئ تاسو ګوګل کروم ته او دلته ګورئ بیا ډېر ملګري وایي ته دروغ وایي. په احتیاط سره ګورئ دلته به سرچ کړئ ګوګل کې youtube.studio.com چې دا دې سرچ کړو سمپل دا دې رالی سمپل به په دغې باندې کلیک کړي. ښه په سور ورته وګورئ ها دا وګورئ ها په دغې به کلیک کړي. بیا به په دې لومبني نمبر ویب سایټ باندې کلیک کړي چې په دې باندې دې کله کلیک کړو بیا به تا ته وایي کنټینیو ټو سټوډیو لاندې په دې لاندې سمپل به په دغې باندې کلیک کړي چې په دې دې کلیک کړو دې نه بعد به تا ته ستا ډیشبورډ راواوړي او ویډیو به بالکل نه سکیپ کوئ انشاءالله تر اخره پورې وګورئ انشاءالله ویوز به هم داسې راځي لکه باران به باران. کم سے کم 3 ویډیوګانې په دې طریقه اپلوډ کا بیا ورته پته ولګي چې کله دلته رالي بیا به ته چې دلته لږ بره وګورئ دلته به تا له یو اپشن درکړی کریټ. ښه په غور سره وګورئ ښه چې بیا په کمنټ کې دا جواب نه وي چې تاسو دروغ وایئ. انشاءالله هر څه به کوم خو دروغ به نه کوم. پښتنو دا مې در سره وعده ده داسې لیول ته به م بوځم که نه چې ځان ته به حیران دلته دا ګوره کریټ بټن یې لیکل یا کریټ سمپل به په دغه کریټ باندې کلیک کړي چې په دې کریټ باندې کلیک کړه دلته تا ته وایي اپلوډ ویډیو. ښه په غور سره ګورئ صحیح ده اپلوډ ویډیو سمپل به په دغې باندې کلیک کړي چې په اپلوډ ویډیو باندې دې کلیک کړو صبر وکړه خدای لږ ویټ کوئ اوس او ځان سره به چینل ضرور سبسکرایب کوئ صحیح ده یاد سره انشاءالله. او داسې طریقې درته ښیم داسې که نه داسې طریقې به درله راوړم انشاءالله چې تاسو به حیران یې. انشاءالله واده کوم 3 میاشتې زما اکاونټ سره متعلق اوسئ انشاءالله دا لږ ګارنټي در کوم په دې کې به تاسو باندې ډالرز ګټم. دې نه بعد به تاسو په دې اپلوډ باندې کلیک کوئ فایل باندې به کلیک کوئ. دې نه بعد چې تاسو کومه ویډیو اپلوډ کوئ سمپل به هغه ویډیو سلیکټ کوئ. لکه مثال زه دا یو ویډیو د اپلوډ کوم نو زه به سمپل دغې باندې کلیک کړم څه شوه دا ده ما سمپل په خپله ویډیو باندې کلیک کړو. دې نه بعد اوس دا لږ لوډینګ کوي تاسو لږ ویټ وکړئ چې کله یې په خپله ویډیو باندې کلیک کړو دا وګوره دا اوس دې ته روانه شو اپلوډ کېږي. دا ډېره ښکلې طریقه ده دا داسې طریقه ده د 2026 نیو مینر دی ښه انشاءالله. دا کو تاسو اوس دا لږ رازوم کړئ زه تاسو رازوم کوم ورېږه ښه دا ګوره دلته اوس تا ته وایي ډیټیل د ډیټیل نه لاندې وړوکې غونته کې لیکلی ټایټل نو هلته چې تا په چیټ جي ټي پي باندې کوم SEO ټایټل جوړ کړی دی هغه به سمپل دلته را ډاونلوډ کړي دلته به یې کاپي کړي دا دی ګوره پیسټ باندې کلیک کوه دا وګوره دا اوس سمپل را کاپي شو. بیا که ته لاندې لږ وګورې په غور سره دلته به تا له یو اپشن درکړی ډسکرپشن ښه په غور سره وګورئ انشاءالله او ځان سره وګورئ اکاونټ ضرور سبسکرایب کوئ ټیک ده. دلته ګورئ نو ما اوس ځان له په چیټ جي ټي پي باندې SEO ډسکرپشن ټایټل هر څه مې تیار کړي نو زه به سمپل که تاسو وګورئ زه به دا دی څه شی دا دی زه به سمپل دا ډسکرپشن را کاپي کړم ټول ډسکرپشن به را کاپي کړم چې را کاپي مې کو بیا به سمپل راشم واپس سټوډیو ته او دا به دلته پیسټ کړم دا وګوره دا پیسټ شو. اوس د ټولو نه اهم چیز چې کوم دی دلته تاسو لاندې ګورئ تاسو ته به دلته لاندې لیکلي تمنیل ایډ تمنیل ښکاري درته دا دی ورېږه ها زه درته را زوم کړمه دغه دی. اوس به تاسو په دې ایډ تمنیل باندې سمپل کلیک والئ دغه دی په دې ایډ تمنیل چې کلیک واغوستو اصل کې دا طریقه مینر نیو دی دا د لیپټاپ دپاره دی د لیپټاپ دپاره خو زه په موبایل باندې کوم چې ستاسو نور هم فایده وشي ځکه چې د موبایل او لیپټاپ کې ځمکې اسمان فرق دی او انشاءالله دې سره به ویډیوګانې وایرل کېږي. نو سمپل چې تاسو کوم تمنیل تیار کړی هغه به
کلیک کوئ. ما دا تمنیل تیار کړی دی. سمپل به زه دا کلیک کړم، ډن به یې کړم. دا اوس دې ته زما تمنیل اپلوډ کېږي. اوس به لاندې راشي، دلته ستا نه یو سوال کوي. دې کې ډېر احتیاط کوئ، ډېر خلک په دې نه پوهېږي. دلته به ته لیکي وایي ستا دا ویډیو ماشومان دپاره ده که نه ده. ته به وایې چې نو اټ از ناټ میډ فار کډز، دا د ماشومانو لپاره نه ده. بیا که ته لاندې ګورې تا ته به یو اپشن درکړی شو مور. سمپل به په دغې باندې کلیک کړي. چې په دغې باندې کلیک کو، دلته اوس تا ته وایي چې تا اے آی یوز کړی که نه. دروغ به بالکل نه وي، رښتیا به ما نه دی یوز کړی. زه به نو باندې کلیک کړم. بیا به لږ لاندې راشي، دلته به تا ته یو اپشن درکړی دا دی، دلته به تا ته وایي چې ټیګز. نو ټیګز به ته وایرل ټیګز لګې. ما ځان له په چیټ جي ټي پي باندې ټیګز هم تیار کړي. دا خو د چیټ جي ټي پي دور دی، د الله بندګانو داسې ټایټل او ټیګز به درله تیاروي چې ویډیو به 100% وایرل کېږي. په خپله به ټایټل او ټیګز بالکل نه ورکوي. چیټ جي ټي پي ته به د خپلې موضوع په باره کې به تاله ټیګز هر څه درکوي. نو سمپل به زه دا ټیګز دلته کاپي کړم، دا ټول ټیګز ولګېدل. صحیح ده. یو ټیګز به تاسو را کاپي کوئ او دلته به یې لګوئ دغسې. اوس که تاسو لاندې دلته لږ ګورئ ستا ویډیو د څه مقصد دپاره ده، نو زما ویډیو د ایجوکیشنل پرپس دپاره ده. که ستاسو هغه هر څه دپاره وي هغه به سلیکټ کوئ. دا اوس وګورئ دلته دا وګورئ، دا تاسو ته ښکاري وایي کمنټ. نو کمنټ به ایوری ون، کمنټ به پې ان ساتئ. اوس سی ډیس پوسټ، نو دا به هم ایوری ون ان به دا ساتئ. ټیک ده. اوس که تاسو دلته وګورئ لاندې راشه، سکرول یې کا ورېږه ښه. دا به لاندې سکرول کې دلته به یې تاسو ته لیکلي دی څه شو دا سمپل به ویډیو الیمنټ. سمپل به په دغې باندې کلیک کړي. چې کله دې په دغې باندې کلیک کړو نو دلته تا ته اوس ډېر اپشنونه راځي. دا به ته هله کوې چې ستا اکاونټ لږ وایرل شي. اینډ سکرین مطلب چې ستا ویډیو ختمیږي څنګه، نو اټومیټیکلي به هغه ته بله ویډیو ستا شو کېږي. نو دا لا موږ نه کوو. دلته که ته اوس وګورې ویزیبیلیټي، دا دومره طریقه ده، ښکلې طریقه ده. په دې کې تا ته کاپي رایټ هم ښیي چې ستا ویډیو کاپي رایټ ده کاپي رایټ نه ده. دا ګوره زما ویډیو کاپي رایټ نه ده. کمیونټي ګایډلاینس د دې ایشو هم پکې نشته، د کاپي رایټ ایشو هم پکې نشته. دا ګوره دې ته شنه ټیکونه وکړل. بیا که ته وګورې دلته به تا ته لیکلي ویزیبیلیټي، مطلب ته اوس اپلوډ کول غواړې که بیا یې وروسته اپلوډ کول غواړې. نو زه خو اوس اپلوډ کول غواړم. دا به خامخا به په پبلیک باندې ساتئ، دا یاد ساتئ ښه. بعض یوټیوبران ښایي دا به انلیسټډ ته واچوئ، هغه به وکړي، دغې پسې به نه ځئ. زما طریقه فالو کړئ انشاءالله. داسې طریقې به درته وښیم. دا به سمپل پبلیک ته واړئ. که ته اوس اپلوډ کړې نو دا به تا ته لاندې به یو بټن درکړي پبلیک، په دغې باندې به کلیک کړې. نو زه خو نه پبلیک کوم. ولې چې زه وایم چې زما ویډیو د دغه شي ده شیډول شي. نو زه وایم چې زما ویډیو 10 بجې اپلوډ شي. نو زه به دلته 10 بجې سلیکټ کړم. دلته به خپل تاریخ په 22 تاریخ دلته به ځای دی راشم، پاکستاني 10 بجو ټایم به سلیکټ کړم. او انشاءالله بله ویډیو بله داسې وایرل راوړم که نه، داسې چې ټول یوټیوب به جړه کوي. یوټیوب پېژنئ، چیلنج دی، چیلنج انشاءالله. ویډیو به نه دی تر اخره پورې هغه هم ګورئ. د مستر بیسټ وایرو.com باره کې د پښتنو داسې ښکلې ویډیو ده که نه چې د یوټیوب او د ټیک ټاک د هر څه نه ښکلې ارننګ ورکوي. نو چې دا تاسو وکړو او ګوره د دې نه به دا ویډیو لینک ځان سره کاپي کوئ، په فیسبوک پر هغې شیر کوئ چې ستاسو ویوز ډېر راځي. دې نه بعد به په پبلیک باندې کلیک کړئ، خپله ویډیو به اپلوډ کړئ.